چې د ټولو انبیاء علیهم السلام امام دی، د دوانو جهانونو سردار دی، امام الانبیاء. حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم ته دا یو لقب ملاو شوی دی، امام الانبیاء. نبی علیہ السلام فرمایل چې زه په خپل بستر باندې آرام فرماوم، په دې کې جبرائیل امین علیہ السلام راغی او سلام یې عرض کړ، او د سلام نه بعد نبی علیہ السلام ته وایي ویل الله رسوله، الله رب العزت ستاسو ملاقات شوقین دی او ته په سفر باندې راغلی، ستا معراج دی الله سره، ستا ملاقات دی. نبی علیہ السلام فرمایل چې زه جبرائیل امین علیہ السلام سره راووتلم او کعبه شریفه ته رالم. کعبه شریفه کې نفل وشو او د نفل نه بعد جبرائیل امین علیہ السلام یو سورلی راوستا چې د دغه سورلی کلر رنگ سفید بالکل تک سپین او وړیر فیستا ساروی او سورلی وا او د دې وزن هم او دا دومره تیزو چې د بجلی د پړق پشان په سفر کو د دې وجینا د دې نوم پریوتو براق، دا براق وي، دا براق انتهایی تیز رفتار اسورلی. نبی علیہ السلام فرمایل چې زموږ سفر شروع شو او سفر انتهایی په تیزی سره او په سپیډ سره او بیت المقدس ته موږ رالو. بیت المقدس د مسلمانانو اولنۍ قبله وه. بیت المقدس ته چې کله ما جبرائیل علیہ السلام رالو، نو جبرائیل امین علیہ السلام زما د سورلی دا کومه رسۍ چې وه، دا رسۍ یو د میچنې پل پروت و، د میچنې کاڼې، په هغه کاڼې کې چې کوم سوري و هغه حلقې سره یې وتړو او دننه موږ ورالو. چې کله مسجد ته ور داخل شو، مسجد کې ډېرې نوراني او ښایسته چهرې دي. ما دغه چهرو ته وکتل، ډېرې ښایسته ښکلې مبارکې چهرې دي. ما د جبرائیل امین علیہ السلام نه تپوس وکړ، جبرائیل دا ښایسته مخونه، دا نوراني مخونه دا څوک دي؟ نو جبرائیل امین علیہ السلام ما ته وفرمایل چې دا ټول انبیاء علیهم السلام دا الله پیغمبران او صفونه برابر کړی شو. چې کله صفونه برابر کړی شو نو د امام چې کومه مسله ده دا مسله خالي پرته وه. حضرت جبرائیل امین علیہ السلام د مټه ونیوله او ډایرکټ مسلې ته راوسته وه چې امامت وکړه. نبی علیہ السلام د تمام انبیاء علیهم السلام امامت وکړو، د دې وجې نه ورته امام الانبیاء ویل کېږي.